یو قانون پاشیو د توهین رسالت هغه دو که زمونږ د ښکلي پیغمبر په باره کې یو خراب سړي سپک الفاظ ولیکل سپکه وکړه یوازې زمونږ د پیغمبر نه د نورو پیغمبرانو نو دا سخته سنگینه سزا ده. حکومت د امریکې نه دومره متاثره ده چې هغه ورته وایي دا قانون ختم کړه. نو مطلب یې دا دی که څوک زمونږ پیغمبر ته کنځل کوي نو خیر دی. او دا یوازې زمونږ د پیغمبر نه دی د ټولو پیغمبرانو په باره کې دی. مونږ چې څنګه د ښکلي پیغمبر عزت کو نو د عیسی علیه السلام هم کو او د موسی. زه خو عیسایانو ته وایم دی مردارو ته که صحیح عیسائی کېدل غواړي نو مسلمان شي ځکه مونږ عیسی علیه السلام د خدای ښکلی پیغمبر تاسو خو ورته څوک عیسایان ورته د خدای زوی وایي او دریم خدای ورته وایي او خدای ورته وایي او یهودیان ورته کنځل کوي دجال ورته وایي د زنا پیداوار ورته وایي. نو تاسو یې خو سپکه کوئ او یا د حد نه اوړئ او مونږ چې څنګه خپل پیغمبر د ښکلي شان خاوند ګڼو ټیک ته غوره او ناغوره جدا خبره ده خو ټول پیغمبران حق ګڼو او ټول کتابونه حق ګڼو او په ټولو ایمان راوړو. نو داسې قانون خو صرف زمونږ د ښکلي پیغمبر نه دی د ټولو. نو حکومت دا کوشش کوي چې د جهاد آیتونه د اسلامي خبرو بنیادی خبره دا د امریکې په دباو کې ختم کی. د سکولونو نه د کالجونو نه په اسلامي مدارسو حضور نه رسی خو مختلف حربې استعمالی خو خدای ناکامیابه کوي. داسې کوشش کوي چې زمونږ دا نصاب دا هغې خلقو له ورکړي چې د دین سره تعلق نشته لکه آغا خان فاونډیشن. آغا خانیان د شیعګانو یو قسم دی هغې خپل امام ته خدای وایي او خپل امام ته د معافی حق ورکړي که یو سړي ته مونځ معاف کړي یو سړي ته روژه معاف کړي یو سړي باندې بل څه معاف کړي د امام ته حق ورکړي. او د هغه لویې منصوبې دی خطرناک سړی دی په ټوله دنیا کې دی وخت کې مالدار ترین شخص هلکه دا ولې ورکړه. نو موږ د دې مخالفت کو او د امریکې د ظلمونو خلاف آواز اوچتو خو زمونږ په وس کې دا دی خدای د امریکا سره د خپلو کافرانو نه په خپل غم مبتلا کړي.